دا مذهب پورې ټوکې او مسخري دي او دا مذهب نه غلا ده او دا مذهب ته بد رد او ډېر په تحقیر باندې کتل دي او دا د شعائر اسلام د هغې توهین دی. په جومات کې کرپشن کېږي صدر صاحب او بیا په جومات کې کرپشن څه داسې کرپشن چې صرف او صرف دننه چې ورغلو نو دغه پکې پراته دي درب چې کوم دي درب یې پکې اچولي غوړاس کې پکې اچولي او هغې نه چې کوم دي د هغې پکې اچولي جانمازونه اچولي خلک منځونه کوي. السلام علیکم نوخار زه یم تفهیم زه یم فرحت شاه. ګرانو کتونکو مونږه ایشوز باندې خبرې کوو. پرون مونږه تاسو ته د محکمه تعلیم یو ډېره لویه قصه او ډېر غټ مخ تاسو ته ښولی دی چې هغه زما د نوخار د ترقۍ مکاسي کوي او هغه زما د دې ټولې صوبې د ترقۍ که ووایو نو هغه عکاسي کوي او بیا په تعلیم کې چې تعلیم دپاره مونږ ډېر لوی انرجي او فنډ خرج کوو نو هغه تاسو ته ښکاره شوي خو هغې کې مونږ نه یو سایډ پاتې دی. مونږ وی که د کلوار هغه صرف سکول سره اسپتال سره او روډ سره او ګلی سره او دې سره شروع دی. توبې موخ کې فرحت شاه صاحب دا سوچ هم نشو کولی چې د الله کور سره به او د جومات سره به هم داسې کېږي نو دا به مونږ جومات سره جی بالکل کوړوی کې دا جومات دی د مشرانو ته به یو څه ښیو د ټول نوخار ته به یې مخامخ کړو. دا جی دې باندې 50 लाख روپۍ په دې کوړوی کې په دې جومات لګېدي. 50 लाख روپۍ په 50 लाख روپۍ کې عالیشانه بنګله جوړېږي او بیا مونږ په دې باندې دغه وي چې فن مختص شو او په دې جومات باندې امام باندې مذهب باندې او په دې باندې که لګي نو هغه ولګي مونږ خوشحالېږو خو چې بیا هغې کې غلا وشي هغې کې ته صرف کنډر جوړ کړي او بیا یې خلکو ته پرېږدي او بیا خلک چندې وغواړي او نن هم په دغه جومات کې تاسو ته به دا ښکاري پکې درب دي پکې کارپټ نشته پکې دا پکې چې لګېدلي دا خلکو په چنده راوړي دي دا ورته بار چې کوم کویې شوی دی او بور شوی دی نو دا هم انجیو والا کړی دی. بیا دې سره سره چې دا بجلی پکې لګېدلې ده نو میټر او دا خو ترقیاتي دا فټینګ دا هم د خلکو په چنده کړی دی او دې کې چې دا څومره سامان دی جومات د الله دې کور کې تاسو ته ښکاري نو دا دې کوړوی خلکو دا په چنده راوړی دی. سوچ مې نه شو کولی چې زما قوم او زما سیاستدان د جومات چندې ته او د جومات پیسو ته هم کېناستو نو انتهایی خفګان راغو. زه د 25 لکه نوخاریانو ته دا ویم چې دا جومات دا مذهب پورې ټوکې او مسخري دي او دا مذهب نه غلا ده او دا مذهب ته بد رد او ډېر په تحقیر باندې کتل دي او دا د شعائر اسلام د هغې توهین دی. زه توهین ګڼم چې ته 50 लाख روپۍ په شعائر اسلام باندې او د الله په کور دپاره منظوري او هغې کې بیا ته نیم فنډ هم نه لګي او هغه پټې لا تعداده جوماتونه دي دلته داسې پراته دي چې هغه نامکمله دي چته کاغذونو کې جوړ دي جوړ نه دي. نو کم از کم زه به دې سیاستدانانو ته اپیل وکړم چې د الله په نوم باندې او د الله په کور باندې په دې باندې د خلکو سره کلواړ مه کوئ او مذهب سره هم کلواړ مه کوئ. تاسو به څه وایئ جي جومات سره چې دا کملو به ما خو هغه خبرې خو کوو خو ما خو دې کې خبرې راځي نه ځکه چې دا خو د جومات سره بیا زمونږ مذهب خو چې کوم دی بس اخري دغه زمونږ په وړۍ ده چې هلته کې مونږ دوه کوو په جومات ته ځو مونځ ته ودرېږو الله نه توفیق وباسو چې بار کم غلط کار نه وکړو بیا هلته کې ځو توبې وباسو چې الله ته معاف کړي مونږ دا غلط کار رانه شوی. نو چې جومات کې د غلط او کرپشن کار وکړو دا چا کړی دی په دغه بورډ د ښه ډارښ ښکاري دا د نوخار چې کوم اخم شخصیت دی پرویز خان خټک دا غزوي کړی عیسی خټک د افتتام کړی د بار ورته بورډ لګېدلی دی ویډیو کې تاسو وګورئ چې په جومات کې کرپشن کېږي صدر صاحب او بیا په جومات کې کرپشن څه داسې کرپشن چې صرف او صرف دننه چې ورغلو نو دغه پکې پراته دي درب چې کوم دي درب یې پکې اچولي غوړاس کې پکې اچولي او هغې نه چې کوم دي د هغې پکې اچولي جانمازونه اچولي خلک منځونه کوي. تاسو خبره د اسلام پورې او مذهب پورې ټول دا مذهب پورې خندا ده مکمل خندا ده. نو دې ته خو دا پته ولګېده چې سکولونه ډپټي کمشنر افیس ایجوکیشن دا نور دغه چې کوم دي دا په موږ پسې ګوري. نو جومات یو داسې ځای دی راشه دا نوی یو سیسټم یې رایسي په نوخار کې دا ما نوي واورېدل چې په جومات کې داسې اخلاقان او داسې نه جي جوماتونه په مردان کې جوړ شوي دي جي حجرې جوړې شوي دي خو جوړې شوي اوس نه که نه هغه جوړې شوي دي نو هغه یو نن هم شته او ښکاري چې دا هغې کې بالکل 100% کارونه شوي دي داسې جوړ شوي چې څنګه نوشیره جي جنازګاه جوړه کړې ده که نه نو چې څوک جوړ کړي یو شی
او هغه خلک نو هغه ښکاري نوشیره دي او اجازه په نوشیره کلا کې جنازګاه جوړه کړې خلک تماشې له راځي او خلک خوشحالېږي ورته چې په هغه ګلایم خلک ورننوځي نو ته به بار ملک ته راغم 50 لاکھ صدر سے او دی دلته کلوار دا کړی دی چې لکه زه انتهایی پریشانه شوم ما ویل چې جومات دا زمونږ دپاره د ایمان او زما د اسلام زما د مذهب دا د هغې خبره ده مونږ خو چې د عام شیزونه ګورو نو مونږ وایو چې ځان ته ور واچوو چې که د جهان ته ور واچوو خو چې دا وګورې نو ته به بیا څه لکه سړی حیران شي چې هغې کې د اودس چاره دام ځای نشته د لمبا دا ځای د غسلخانې باتروم دا ورکې جي مقامي خلکو پچندو جوړ کړی دی پکې پچنده جوړ شوي دي د پلسترې پچنده شوی دی فرش پکې ټایلونه پکې نشته نو مونږ خو به وایو فرش هم پچنده شوی بله خبره زما ذهن ته راغله جي فرهاد شاه صاحب داسې کار دی ما هلته مې یو دغه دا جوړ شو چې کومه د امامانو د اعزازیو دا خبره وه او تنخواګانو دا خبره وه دا هم ټوله فراډ او دوکه وه هغه به مو هم دقسې وي چې دا څنګه جومات دی بلکل چې جومات سره دوکه کولی شي نو امامان خو به کې روسته امامان دغسې کېدی شي نو انتهایي افسوسناک امر دی او کم ځای کې چې زه نوښار ته وایم د 25 لکه نوښاریانو ته وایم کم ځای کې چې تاسو نه غیر چاپېره داسې جومات دي چې هغه نامکملی هغې ته سرکاري فنډ میلاو شوی او هغه بیا مکمل جوړ شوی نه نو لږ تاسو حرکت وکئ یو ویډیو یې جوړ کړئ او مونږ ته یې راولېږئ چې د قوم ته د دې مجرمانو دا مخونه وښیو اجازت غواړو د الله په امان